بزرگان محترم، ما تیر جمعه ستاسو پر وړاندې ویلیو چې انشاءالله را روانې جمعې لبه زه ستاسو په وړاندې د رمضان المبارک فضایل قربان شم بیانوم. او ما ویلیو چې زمونږ سیرت عجب تطبیق دا وخوړه چې زمونږ سیرت د غټ اختر پاسې چې کومه جمعه راتله په هغې پسې شروع شوی و. را روان او قربان شم رمضان المبارک فرضیت تم را ورسېده او رمضان هم راغی. نو عجب خوند یې وکړ. نو ما چې د رمضان المبارک فضایل به زه روانه جمعه بیانوم. اصل کې رمضان په د رمز نه دی. رمض دا په لغت کې سوځولو ته ویل کېږي. ډېرې معنی راځي خو په لغت کې سوځولو ته ویل کېږي. او د رمضان ته بیا رمضان ځکه ویل کېږي چې په دې سره د انسان هغه ګناهونه سوځي، نو ځکه ورته رمضان ویل کېږي. او بیا په دې کې الله جل جلاله روجې فرض کړي دي او روجې ته په لغت کې صوم ویل کېږي او صوم مطلق منع ته ویل کېږي. لکه آلتا مریم بی بی وایي انی نظرت للرحمن صوما، ما نظر منلی د رحمان ذات دپاره صومن د صوم مطلقی منع کېدلو ته ویل کېږي. هلته وی چې فلن اکلم اليوم انسیا، زه انسان سره به خبرې نه کوم. نو د خبرو نه بندېدلو ته هم صوم ویل کېږي. نو صوم مطلق بندېدلو ته ویل کېږي چې انسان بند شي، کو د خوراک نه بند شو، کو د سکاک نه بند شو، کو د خبرو نه بند شو، بس بندش ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې صوم څه ته ویل کېږي؟ په اصطلاح کې صوم ویل کېږي ځان منع کول د خوراک، سکاک او جما نه، د هغه سبای صادق نه واخله تر نور پرېوتو پورې سره د نیته دقه ته قربان شم. په اصطلاح کې دا صوم ویل کېږي. روژه ورته ویل کېږي چې دی به د خوراک نه هم ځان ساتي، سکاک نه به هم ځان ساتي، جما نه به هم ځان ساتي، او سبای صادق نه واخله قربان شم تر هغه د نور پرېوتو پورې د ماښام اذانه پورې تر دې وخته پورې به ساتي. او نیت به مو سره د رمضان کړي چې زما د رمضان روژې نیت دی. دې ته ویل کېږي په اصطلاح کې قربان شمه دا روژه. او فرضیت د رمضان نو دا تاسو ته ما ویلې وه تېره جمعه چې کله قبله بدله شوه د هغه بیت المقدس نه حکم وشو چې تاسو واپس کعبې طرف ته او مسجد حرم طرف ته قربان شم. مخکې نو دقې پسې څو ورځې بعد بعضې مفسرین بیان فرمایي چې 10 ورځې بعد تقریبا بیا دا روژه د رمضان المبارک دا روژه فرض شوله. بلکل عین د شعبان په اخري ورځو کې د رمضان المبارک د روژې فرضیت راغلی دی 2 هجري. د دې نه وړاندې روژې فرض وي او که نه وي فرض. نو بعضې علما کرام بیان فرمایي چې د دې نه وړاندې قربان شمه روژې فرض وي. 10 د محرم عاشورا ورته ویل کېږي او ایام بیزو بس ما ته غوږ کېدی. ایام بیز د هر اسلامي میاشتې 14 14 15 تاریخ ته ویل کېږي. اصل کې ایام بیز سپینې ورځې خو ټولې سپینې دي. دا په حذف د مضاف سره دی ایام لیال البیز. ایام لیال البیز دا هغه ورځې دي چې شپې سپینې دي. نو بیا 14 14 15 په دې باندې د سپوږمۍ غټي او رڼا زیاته کوي. ایام بیز ورته ویل کېږي. نو د رمضان د فرضیت نه وړاندې دغه روژې فرض وي. اول نه دغه د ورځ د عاشورې 10 محرم او قربان شم دغه ایام بیز د هرې میاشتې نه 3 روژې دا فرض وي. او بعض علما کرام بیان فرمایي چې نه فرض نه، بس رسول الله مبارک په نیولې او نور فرض نه وي. او اوس زمونږ او د ستاسو په دې وخت کې دا مسنون دی او سنت طریقه ده چې انسان د رسول الله مبارک په نیولې چې انسان د 14 14 15 تاریخ باندې روژې ونیسي، نو لہذا فضیلت قربان شمه دا شته. خو چې کله دا فرض شنو دا احکامات څه قدر لږ سختو. احکامات داسې سختو چې یو سړی به روژه نیولې وه
بس د به تر ماښام به روژه ماته شوه نو د به تر هغه وخته پورې خوراک کوو چې دی به اوده شوی نه او چې څنګه به دی اوده شو بس بیا به خوراک څښاک بند بیا به بل ماښام ته انتظار نو دا ډېر ګران کار دی او همدغه رنګې د رمضان المبارک په شپه کې به هم انسان خپل کور والا ته نږدې کېدی نه شو نو دا هم یو ګران حکم دی چې هم یو میاشت شپه ورځ نه نږدې کېږي دا هم ګرانه ده او همدغه رنګې ماښام به چې سړی اوده شو نو یو صحابي او زمیندار و کار له تلی و دا د زمیندارۍ د کار پته ده نو بیا چې کله دی راغی واپس کار نه نو ماښام ټیم و قریب نو چې څنګه اذان وشو نو ښځې دی چې روټۍ حاضره کړه نو چې ښځې روټۍ پسې لاړله نو هغې روټۍ تیاروله راوړه به څه به خوراک براک یې راوړه نو دی ستړی وایست سترګې ورغلې چې سترګې ورغلې نو هغې ریغ کړه نو بیا روژه شوه نو بیا سبا شو چې سبا ورځ شوله نو د لوږې د لاسه او د ناره د لاسه قربان شم بېهوشه شو او همدغه رنګې اکثر ډېر صحابه کرام چې د عمر رضی الله عنه پکې روایت شته چې د شپې همدغسې حالاتو کې قربان شمه چې کومه د خپل کور والا ته نږدې شوی دی نو الله جل جلاله چې کومه دا څه دغه حکم الله پاک منسوخ که بس هي حتی مطلع الفجر الله پاک بیان فرمایي چې تاسو شپه ورځ دا روژه ونیسئ او خوراک کلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر چې ماښام هم روژه ماته کړه خوراک څښاک کوئ تر دې پورې چې تاسو ته سبای صادق ښکاره شي سبای کاذب نه د سبا بس قربان شمه بیا چې کومه ده څه کوئ بیا روژه بندوئ په دغسې انداز باندې دا احکامات الله جل جلاله تور څه کړل دا راکوز کړل بیا یو عجب حکمت دا دی چې الله جل جلاله د حساب کتاب د پاره دوه شیان پیدا کړی دي عموما چې حساب کتاب کېږي دا په دوه شیانو باندې کېږي نور او سپوږمۍ شمسي کلندر او قمري کلندر عیسوي کلندر او هجري کلندر دغه ورته موږ ورته تاسو وایو خو بیا د اسلامي چې څومره احکامات دي د دې تعلق الله جل جلاله د نور سره نه دی ورکړی سپوږمۍ سره یې ورکړی دی په دې کې د الله پاک یو عظیم حکمت دی چې دا سپوږمۍ سره الله پاک ولې ورکوو او نور سره ولې ورنکوو نو عزتمندو زمونږ او د ستاسو دا دین دا یو شریک دین دی دا د نرانو د پاره د ښځو د پاره د تعلیم یافتهو د پاره د بې تعلیمو د پاره د ټولو د پاره قربان شم یکسا دین دی د بانډیچیانو د پاره د میراوالو د پاره د بازاروالو د پاره دا یو مشترکه دین دی او کو د دې تعلق انور سره ورکړی د انور د پاره بیا د رزګاهونو ضرورت دی هغې د پاره د تعلیم ضرورت دی چې لکه انور په دې دایره باندې په دې دایره باندې نو ګرانه به وه نو الله جل جلاله سپوږمۍ سره ځکه تعلق ورکړه چې سپوږمۍ باندې هر څوک پوهېږي لږ شان وګورې سړی لکه نن سپوږمۍ ړومبنۍ ورځ ده نن یې دویمه ده لکه نن بلکل پول ده غټه ده بلکل برابره ده خیال خو ورته دی بیا ورکوټې کېږي نو ځکه الله جل جلاله داسې کړې ده بل الله پاک په بندګانو باندې د اسانۍ اراده لري الله پاک په بندګانو باندې د اسانۍ اراده لري نو کو چرته د عمدې رمضان تعلق دا د نور سره وی نو ټول عمر به په یو وخت کې روژه وه بیا ګرمۍ او یخنۍ ته د روژې نه تلي بیا په یو ټایم باندې ولاړه وه نو کو چاته د اړ به شکال روژې را یاد دي څه به 18 ګنټې ورځ وه دا ژبه به داسې کلکه شوې وه ته کاڼې مې په خوله کې نیولې ده خیال خو ورته شو داسې سختې روژې به وي او اوس په روژو باندې څوک پوهېږي نه الله پاک اسانې کړلې نو کو چېرته دا همدقسې په اړ به شکال باندې راټینګې کړې وې نو خلق په چې کومه د خلکو ته به ډېر لوی تکلیف و خو الله جل جلاله سپوږمۍ سره تعلق ورکړه د یخنۍ او د ګرمۍ تعلق د نور سره دی او قربان شما د اسلامي د احکاماتو تعلق دا د سپوږمۍ سره دی نو په دې کې عظیم حکمت دا دی چې بیا دا کم د سپوږمۍ دا کال دی دا د نور د کال نه 10 ورځې او 6 ګنټې قربان شم ورکوټې دی نو بیا په یو 10 کالو کې چې کومه ده په 10 کالو کې چې اوس په کم ټایم باندې روژه راځي نو بیا په دې ټایم باندې روژه راځي نو په 100 کالو کې 3 کاله خوري نو په 300 کالو کې 9 کاله خوري قربان د صحابه کرامو نه عبد الله ابن عباس باندې سوال وشو ورته ویل چې د ستاسو په قرآن کې دي چې اصحاب کهف 309 کاله تیر کړي دي څنګه نه
ستاسو په قرآن کې په سورۃ الکهف کې داسې دي چې اصحاب کهف د خوب په حالات کې 309 کاله تیر کړی دي او زمونږ په تورات کې داسې دي چې 3 کاله تیر کړی دي 300 کاله تیر کړی دي 309 او 300 کاله نو ستاسو کې زیات خودري دي او زمونږ هغه کې کم خودري دي دا څنګه یا به ستاسو کتاب حق یا به زمونږ کتاب حق نو دواړه خو داسې کېدی نشي نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورته وایي چې صاحبه د ستاسو د هغه کتاب تعلق د شمسي کلندر سره و د نور هغې سره و او زمونږ د قرآن او زمونږ د اسلامي احکاماتو تعلق دا قربان شم قمری کلندر سره سپوږمۍ سره دی او د سپوږمۍ کال د هغې د نور کال نه ورکوټې دی یو 10 کالو کې چې کومه اداره تاویږي یو کال خوړلی کېږي نو لہذا په 100 کالو کې د 3 کاله او قربان شم د هغې نه بعد په 200 کې د 6 او په 300 کې دی 9 نو په دقه بنیاد باندې ستاسو کې 300 راغلي دي او زمونږ کې 300 او 9 کاله قربان شم څه شوي دي دا راغلي په دې کې د الله جل جلاله یو عظیم حکمت دی بهرحال یو عظیم میاشت په موږ او تاسو باندې را روانه ده جمدي خلکو دپاره د الله جل جلاله ډېر لوی غنیمت دی قربان شم یو سیزن په موږ او تاسو باندې الله جل جلاله راوست رسول الله مبارک د شعبان المبارک په اخیره ورځ باندې صحابه کرام ته اعلان وکړ یا ایها الناس اے خلکو قد اظل علیکم اے خلکو په تاسو باندې یو عظیم میاشت تاسو باندې سورې کړی دی شهر مبارک یو مبارک میاشت فیه لیلة خیر من 1000 شهر په دې کې یوه شپه داسې ده چې د 1000 میاشتو نه قربان شمه دا بهتره ده او چا چې په رمضان المبارک کې یو نفل عبادت وکړه داسې ده لکه چې غیر د رمضان نه فرض عبادت دا کړي رسول الله مبارک وایي زینب او نه قرنګ چا په یو فرض باندې راتګ وکړه داسې ده لکه چې غیر د رمضان نه په او یو فرض باندې راتګ کړي او یو فرض باندې دا ګران کار دی او نه قرنګ چا چې چاله روجمات ورکه نو الله جل جلاله به قربان شمه دې د اور نه وساتي نو هغوی صحابه کرام وایي چې د الله پیغمبره په من کې خو هر یو کس دا طاقت نه لري چاله روجمات ورکي ځکه چې روجمات ټیم سخت وخت و د غربت زمانه وه د تکلیف زمانه وه رسول الله مبارک په من کې خدا څوک طاقت نه لري رسول الله مبارک ورته وایي چې جی د پیو یو ګوټ ته ولې نه وي د اوبو یو ګوټ ته ولې نه وي او دا قرنګ یو کجوره چواره دا وچه چواره نه تمره ورته وایي دا چواره دې ولې نه وي خو چې درو جماعت چاله ورکه نو د لپاره به دا د ګناهونو قربان شم کفاره او جهنم نه به ساتي او چا چې یو بنده موړ کو چا چې یو بنده موړ کو پوره رو جماعت ولا ورکه الله جل جلاله به ورله په حوض کوثر باندې زما هغه کوثر او به ور باندې اوس کوي او هغه داس یو بل چې چا اوس کول نو قربان شم بیا په هغه باندې تند دا راځي دانا او چا چې په خپل مزدور باندې دا اسانتیا راوستله نو الله جل جلاله به قربان شم د جهنم د اور نو ساتي مزدور باندې رمضان المبارک زکه چې روزه ده اول ته هغه روزه ده او جبه کلکه شوی ده تګې دی اوګې دی او تو ورته چې شابکه ګوټ کې تیز شاو نو قربان شم خامخام هغه ته به تکلیف وي مسلمان ته به تکلیف نه ورکوي نو رسول الله مبارک په ترغیب ورکو چې په تاسو په دې کې به خپلو مزدورانو باندې کمې راولې او همدغه رسول الله مبارک په بیان فرمایه چې اذا دخل رمضان هر کله چې رمضان المبارک داخل شي فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين چې هر کله رمضان المبارک داخل شي نو د جنت دروازې کولو شي د جنت دروازې کولاوېدل سمانه یعنی مطلب دا چې قربان شم انسان ته د نیک اعمالو توفیق زیات ملاویږي ستاسو کو خیال غیر د رمضان په جمعات کې دومره څوک نه یو سب یا دو سب په رمضان مبارک کې ماشاءالله بیا جمعاتونه گیش تر گیش جوړه کی دا څه چلو شو دا الله پاک توفیق د عبادت د زیات ور کوي او جهنم دروازې بند شي ولې د جهنم دروازې بند شي ځکه چې کله انسان نیک اعمال کوي رب ذوالجلال رضا کوي نو بیا هغه بد اعمال نه کیږي ګناهونه بیا نه کیږي
نو به چې ګناهونه نه کېږي نو دروازې قربان شم او دروازو بندېدلو مطلب عمده وسلسلة الشیاطین او شیطانان وتړلی شي شیطانان قربان شم وتړی چې دوی مسلمانان خطا نه کړي نو بیا ته ما باندې اعتراض کوه چې ولې په دې روژه کې هم ډېر خلک ګناهونه کوي او لګیا دي نو د دې نه بیا محدثین کرامو په مختلف اندازونو باندې جوابونه کړي دي بعض محدثین بیان فرمایي چې انسان کله ګناه کوي نو د فطرت جوړ شي بیا دا ګناه نو په رمضان المبارک کې خو شیطانان وتړلی شي خو چې کله دغه ټول کال ګناهونه کړي دي نو قربان شمه اگر چې شیطانان تړلی شوي دي خو د نفس او فطرت دومره تیز شوی دی چې شیطانان نم دي تړلی شوی دی دا نفس دومره ګنده شوی دی چې دا دویم شیطان دنه جوړ شوی دی نو په دقه بنیاد باندې دی هغه په ګناهونو کې بیا لګیا دی لکه که ستاسو خیالي ګاډی روان دی خو تیز په 80 کې روان دی چې کله دی بریک ونیسي کنه نو قربان شم دی بیا د سمنځه پورې داسې بیا مزل کوي په ځای باندې نه ودرېږي چې انک کېږي نه خیال خو ورته دی نو په دقه انداز باندې ټول کال ګناهونه کړي دي دا نفس تیز کړي کوسو په د په بریک باندې شیطانان بند شوی دی ورنه په بریک باندې خپم اغوستل شوی دا خو قربان شم سوړان دی بدی بیا په هغه کې دازي او بل دا چې تاسو ما ویل دا چې ما وی چې شیطان د پاره دا ضروری نه ده چې خام دې ورشي او د ونځ دې ورشي او دوکا دي کی بلکې شیطان له الله پاک دا طاقت ورکړي چې د لری نم دې وسوسه چوري شي او بیا مفسر کرام په دې ځای کې دا جواب کړی دی چې کله الله جل جلاله هغه آدم علیه السلام ته شیطان ته حکم وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو شیطان انکار وکړ نو الله جل جلاله دې راوشړه د جنت نه چې وځه نو چې راویشړه نو دلته بیا اعتراض راځي چې شیطان الله پاک د جنت نه راویسته آدم علیه السلام په جنت کې دی نو بیا دا شیطان دا آدم علیه السلام ته وسوسه څنګه واچوله جواب اعتراض دی کنه دی چې شیطان راوته د جنت نه نو بیا دته دا شیطان آدم علیه السلام ته اخر وسوسه څنګه ور واچوله نور الته دا جوابونه نه کومه په تفسیر کې کړی دي چې بعضی وایي چې دا مار یو خسته حیوان وو دا راغی او شیطان د په خوله کې کېناسته او بیا لاړه ولته هغه وسوسه ور واچوله مار نه خپې واخیستل شوې چا دا جواب کړی دی چاوی چې په د باندې فیصله وشوله او دی لا روته نه و په دې وتو کې چې کومه بعد فیصله وشي کنه او روته لانی هغه جاری شوی لانی په د په وتلو باندې فیصله وشو او روته نه په دغه ټیم کې وسوسه ور واچوله بعضی وایي چې حوا بیبي چې کومه د جنت دروازې ته راغلی وه دی ورته بار ولاړو او چې کومه داسې کړله وسوسه ورته ور واچوله خیر زه دا نه ویم زه خپل مقصد هم دا دی راجحه دا چې شیطان اگر کو بار دی وسوسه دن ورچولې شو شیطان له الله پاک دا طاقت ورکړي چې دی وی په یو ځای کې نو لري نم دی وسوسه چوری شي نو بیا ته وای پیدا تړلو څه شو چې شیطان اسې وسوسه چي په رمضان کې او تړلو شیطانان اوسو تړل شو نو فایده اخر بیا تړلو څه جاسم وسوسه چي نو تړل او نه تړل دو پنځه یک شی بچانو ست قربان شوم بیا تړل نو ما وی چې کله شیطانان او تړل شو نو چې کم کار د نږدې نه کولی شو نو د لرې نه بیا هغه کار نه کېږي ته په نږدې ځای کې یو ګزار کوې او بیا همدا ګزار ته په لرې ځای کې وکړې نو قربان شم بیا چې کم اثر د نږدې نه کوي نو دا اثر د لرې نه بیا نه کوي او بعضې وایي چې په دې کې صرف مرضة الجن چې کم هغه سرکشه او بدماشان شیطانان دي هغه وتړلی شي او چې دا کم عام دا اخوا دی خوا که نه نو دا قربان شم ورانې کوي او بعضی وایي چې کم دا پیریانو دا شیطانان دي دا خو وتړلی شي خو دا انسان سر خوړلی شیطان دا بلا څنګه دا به چا بالا وتړي نو په دقه بنیاد باندې چې کم ګناهونه کوي د انسي شیطانانو د سبب د وجې نه قربان شم څه کوي دی کوي خیر مختلف انداز باندې څه محدثینو ورنه جوابونه کړي دي خو دا د رمضان المبارک یو عظیم فضیلت دی چې په دې میاشت کې قربان شم شیطانان تړلی کېږي رسول الله مبارک بیان فرمایي چې رمضان المبارک کې الله جل جلاله زما امت لا 15 خصوصیات ورکړي دي چې دا یو امت لا نه دي ورکړي یو خصوصیت د هغې نه دا دی وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك چې د روژهدار د خولې نه کم هغه بدبویي شان راځي دا الله جل جلاله ته د مشکو نه هم زیاته محبوبه ده خو دا خوشبو دا کومه دا بدبویي شان راځي
دا خوشبوئی ده خو چې کم د معدې نه راځي د انسان د معده چې تشه شي نو بیا دې نه یو قسمه یو بړاس شان د پاسینه په خولې باندې راوځي کو ته اتیا پورې مسواک وکې نو قربان شم هغه بدبوئی ده ختمیږي دا نه چې اوس یو سړی به نه مسواک پیژني او نه به ټوت پیسټ پیژني او نه سوار بم کوي نو هغه خوله وسقایي او هغه به بدبوئی کوي نو دی به وایي چې زما دا خو بدبوئی ده خو ډېره ښه ده دا به چې کومه ده خدای پاک ته رسېږي نه دا خو بدبوئی ده دې نه خو د انسان فطرت چې کومه څه کوي دا نفرت کوي مسواک رسول الله مبارک بیان فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه اي لوضوء عند كل صلاه رسول الله مبارک بیان فرمایي کو چرته زما په امت باندې دا ګران نه وي چې دوی ته بلګه ګران پریوزي ما به په دوی باندې مسواک لازم کړو چې تاسو او 10 کوي منځ کوي نو مسواک کوي او 10 کوي نو مسواک کوي اور رسول الله مبارک بیان فرمایي السواک مطهره للفم ومرضات للرب مسواک سره د قربان شم یو د خله پاک شولا چې چا سره کینه خبره اترې کې نو هغه به کومه په هغه باندې به بده خبره نه لګيږي زیړ غاخونه نیولې ده نه څه جوړيږي بعض خلک ټوت پیس کوي ټوت پیس هم بالکل جایز دی پروا نشته خو په مسواک کې دوه سنت دي یو سنت دا صفایی ده او بل سنت د استعمال د لرګي دی نو په ټوت پیس سره د یو سنت ادا شي چې خله پاک شولا خو قربان شم چې کم د لرګي سنت ته هغه ور سره نه ادا کیږي بس ټوت پیس ته مې وسړې سارو ما خام کوي او هغه نه علاوه دي چې کومه د بیا څه کوي مسواک ته استعمالي نو په دوانو طریقو باندې قربان شم سره عمل دار هغه مسواک علی اول د وخت نه چې د یوې ولشت نه زیات وګد نه خیر دې کولکت لاندې دی اوس لشت با چاو دی زما په لشت باندې خو چې نیم بدغه باری د جیب نه نو په دقه بنیاد باندې قربان شم چې لشت نه وګد نه بیا خو به خیله ورشو او چې د دین د دون نه لړ شي چې د ګوته برابر خو نه زدا نه ویم چې دون لړ شي چې د مسواک کمه د استعمال طریقه ده چې د اغه نه زیات لړ شنو بیا مې استعمالوا لکه اوس مطلب د مسواک طریقه ده چې دا دوه ګوتې بل یو ګوته بلاندې کې دریو په د پاسه کې او دا یو بل وته سیټ کې بس دا متلاندې وایا نو په داسې انداز باندې چې نیولې کېږي تر هغه پورې استعمالوا او دغه نه علاوه چې کله دین لنشه بیا به د هغه نه بعد راواخلې خخې کا کې نزان د پاره ذخیره کوم مسواکونه ذخیره کوي او بزرګ غزال مسواکونه به استعمالول او بیا به هغه کم وخت په پاتې کېدا به جمع کول استعمالول جمع کول چې کله بیا او زمړ شمه نو په دې باندې او به ګرمه کې او مال او په دې باندې غسل راکې دا خو د بزرګانو یو خپل دنیا ده نو په دغه سي انداز باندې وسه کې دا به یک دی مسواک چک دی نو دا څه به نګ دی چې دا سر ورلاند کې او دا غور باندې برکه شامی وای کو چرته چا داسې کې خوسته او دې لیونې شنو د خپل ځان نه دی ګیله کوي پته ولای چې مسواک اسی یو ډکه نه دی د دې ډېر لوی تعلق دی مسواک د سر بوله د سرکته کې نه چې ته د سرکته کې دوی د وبد لاندې لاړ شي په داسې باندې کوی کې خوسته او لیونې شوې د خپل ځان نه ګیله کوه موږ استاد خلک مسواک وکيو کې بیا الته ذخیره کړي هغه ځای باندې به کې دی بیا به یو پر به مګری بیا به چې کومه انور به خراب کی کته بوزي کې بیا په نلو کې لاړ شي نو له هاذا اوس د چم دماغ کار نه کوي هم د قوجه د خورې به کار کوي په دغه بنیاد باندې مسواک استعمال مسواک سنت طریقه ده نو رسول الله مبارک بیان فرمایي چې د روزدار د خلینا چې کومه بدبوئي دا الله جل جلاله ته د مشکونه هم زیاته محبوبه ده خو ما دا ته کې نقطه قربان شم بیان کړ چې دا کم د معدې رقم بلاس راځي حق بلاس ورنه مراد دی عام دا کم د خلی ګندګي دا ورنه مراد نه ده بل دا وتستغفر لهم الملائکه فرشته ولا بخنه غواړي فرشته نورانی مخلوق دی او د انسان په خېټه کې سنشتا او الله پاک دې چې خدای پاکه د انسان او د مسلمان د ستاد رضا د پاره خپل خېټه ته کورې واچو خله بند کړله او د قرنګ جمان ځان اوساته یا الله رب معاف کا مغفرت ورته نصیب کا دعاګار ورته فرشته کوي وتزين لهم الجنه كل يوم او دوی د پر روزانه جنت خسته کولې کېږي وې څه پته لګي کې دې چې دا بنده مرشي نو چې په خسته جنتونو باندې راځي نشي جنت اسیم خسته دی روزانه جنت د چا لپاره د روزادار لپاره قربان شم دا خسته کولې شي دا دریم نمبر خصوصیت څلورم نمبر خصوصیت په رمضان المبارک کې د امت د پاره ده چې په دې کې وسلسله الشیاطین شیطانان پکې قربان شم دا تړل کېږي دا څلورم نمبر خصوصیت دی
او پنځم نمبر خصوصیت الله جل جلاله په اخره شپه باندې ټول مسلمانانو ته چې د رمضان مبارک روزه په صحیح انداز سره نیولې د ټول ته الله جل جلاله مغفرت وکړي. رسول الله مبارک ته صحابه کرام یا رسول الله مبارک وای دا به ليله القدر چې موږ ته الله پاک پکې مغفرت کوي. وای نه وای مزدور ته مزدوري اله ملاويږي چې کله د خپل عمل پوره کی. نو د رمضان مبارک چې کم اخیره د اختر شپه ته موږ تاسو وایو په هغه باندې الله جل جلاله اخیرو جماعت کې الله پاک په د ټول مسلمانانو ته چې د رمضان مبارک په صحیح روزه په صحیح انداز باندې ولید دوی ته الله جل جلاله مغفرت کوي. خو شرط ورله قربان شمدادا چې خیال بساته د رمضان المبارک او د قرآن سره ډېر خپل منځ کې گهره تعلق دی. د قرآن په درسونو کې کېنه د قرآن تلاوت وکې په ډرامو او په فلمونو او په گیمونو او په ټیک ټاک او په فیسبوکونو باندې وختونه مزه کوي. عزتمندو یو لس میاشتې همداسې په غفلت کې تېرې شولې. خدا نه خواسته د رمضان المبارک په شان یو بهترین میاشت او یو بهترین موقع الله پاک منګو تاسو ته راکړله. په دې کې منګو تاسو الله پاک رضا نکو لہذا منګو تاسو به کله بیا الله پاک رضا کوو. وی باران د سرو سپینو وریږي زبد قسمت جوړه تشکر ته وړما باران د سرو سپینو وریږي. علامه ابن جوزی رحمه الله وای چې د رمضان المبارک کې چې څومره رحمتونه راوریږي دا د غیر د رمضان نه قربان شمه داسې ده لکه چې د یو ساس کې او سمندر چې راواخلې لکه رمضان مبارک کې داسې رحمتونه راولیږي لکه سمندر غیر د رمضان نه لکه یو ساس کې. نو لهذا قربان شم دې د حاصلولو دپاره خو بس کوشش کوې که نه نو د قرآن تلاوتونه وکړې په غیبتونو باندې او همدغه رنګې قربان شم په فیسبوکونو باندې په موبایلو باندې په دې باندې وختونه ولې ضایع کوې. زندگی خو زمونږ او د ستاسو ختمه دا پته خو نه لګېږي چې څوک مخکې دی دا مه وایه چې زه ځوان یم زه بوډا یم. وګورئ تاسو د مخبرې ته څومره لوی خلک پکې پراته دي. تېر کال به ډېر خلک دلته مونږ او تاسو سره په رمضان المبارک کې وو تاسو به ورته کتل د رمضان المبارک کې قربان شمه نشته لاړل. آینده رمضان مبارک به یا زمونږ او د ستاسو په زندګۍ کې راشي او یا به رانشي. نو لهذا دا یو عظیمه موقع الله جل جلاله مونږ او تاسو ته راکړله او لهذا چې کوم د زما په خبرو باندې عمل وکړي چې اعمالو ته کار وایي قرآن په درسونو کې کېنه د قرآن تلاوت کوي او چا قرآن تلاوت نیز دا ذکر او اذکار کوي چې موږ او تاسو ته یو عظیم موقع چې په دې نه موږ او تاسو پیدا واخلو. الله پاک موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین. یا الله رب موږ وبخې تمام مسلمانان وبخې جنت الفردوس نصیب کې. یا الله رب مشکلات تکلیفونه مصیبتونه آفتونه بلیاتونه زموږ حفاظت وکړي. رحم یا الله رب موږ ټول باندې وکړي د شرم او د حیا پردې یا الله رب موږ ټول باندې راواچوي کې. یو کس د سلانجه دعا وخته دعا ورته وکړه خدای پاک دا کیسه حل کې. یا الله رب العالمین حل کې څومره خلک دي په مشکلاتو کې دی خدای پاک او ټول په حال باندې رحم وکړه. رزق یا الله رب زموږ د تاسو ټول پراخه کا. رمضان مبارک ته د حلال رزق پکې ډېر کوشش وکړي حرام رزق نه خوري بیا ګوره کیسه خرابېږي دعاګانې پکې بیان قبلېږي. الله پاک ته موږ تاسو ټول ته حلال رزق نصیب کړي. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.